السلام علیکم ملګرو، سال دې ښه په خیر یاسته. دا ګورنمنټ پرایمري سکول ساکزی دی. دا له اخترآباد چې بند شوی دی په نن ورځ سومار په ورځ ما خلاص کړی. سکول مات شوی دی. هغه دغه د بورډ سټینډ دی راایستل شوی دی، پر دیواله باندې اوښتي دي. کمرې چې دي د هغه کلپان یې مات کړي دي، خلاصې کړي دي. روزانه 9:30 بجې زه تر پاکوم 8 بجې زه راځم. دوکان راغلي نو دا دغه کوي سکول راشي. دا د کورو له وجې ما سکول وختي ور خلاص کړم، بیا دوی په سکول کې دننه دا یې ماتې کړي دي. دا بورډ دی، دا یې ګوره، دا دغه یې مات کړی دی، ټیبل یې مات کړی دی، هغه کرسۍ داسې چاودې کړي ده، سیریلګې ده. دا یې المارۍ ده ماته کړې ده. په دا کې دا یو کلور خو ښه دی، بچاو دی، دا بل هم بچاو دی. ګوره څه شیان دی، ګوره هغه یې سر مات کړي دي. دا یې دغه دی، دا څه شیان، دا یې کمره یې ماته کلف یې مات کړی دی. ګوره دلته ځای بلکل صحیح سالم دی، کلف یې مات کړی دی چې والله والله ښه کلک کلپان دوی په چیش مات کړي. دغه دی برته دغه دی د کړي دي. دا ګور دا میخونه را ایستلي دي، دا مو د شټل میخونه ایښتي ول، دغه یې را خلاص کړي دي. دا بله کمره ده، دغه کمره کې ګوره دا یې شیان را ایستلي دي، هغه ګیس مایس دی چولې او دا یې ځله تش کړي دي. دا دغه دی، دا موږ پنکې ایښکې ولې په دا کې باقاعده خپله پنکه پرته وه د کمرو دپاره. دا پنکه یې وړګې ده، کوکه یې خالي پرې ایښکې ده. دا شیان یې راکښته کړي دي. دا ګور تاسې وینئ ایستي، الماره یې ګرده ماته کړي ده شیان یې په دا کې خو بیا هم الحمدلله پنکه موجوده ده. او وزر یې وړي دي، که وزر هم پراته دي. دا ګوره المارۍ ده، دا یې سره راکښته کړي ده. پنکې وزر خو دغه دي پراته دي، پنکې وزر پراته دي. دا یې المارۍ خلافه کړې ده، ماته کړې ده باقاعده. دا موږ باقاعده کلپان ورلګولي ول دغه المارۍ ته، دا یې باقاعده ماته کړي دي. دا ګور دغه تاله یې ماته کړې ده، تاله یې دغه ده پرته ده، دغه ده ځله کښلګې ده ګس نه سره دغه شي. دا یې باقاعده دلته له میخو سره راکښل ده. ګور تاله ګس خو زړی شي داسې دا موږ لاسي کار ورسره کړی او ډېر کلک کار مو ورسره کړی تر خپله وسه پورې. ګوره دې خوا مو نټان دا ورکړي دي، دا یې ماته کړي ده. دا یې شیان دي، ریکارډ زما په اندازه سره انشاءالله کار یې نه دي په لرلی، نور یې سره دغه کړي ده. دا کتابونه هم پراته ول څه دانې هغه یې وړي دي. دا د کچي کلاس ښه. دا یې ګور هیډ ماسټرز دغه په لیکلی دي، هیډ ماسټر صاحب زخه غلا وکه زنده باد، زنده باد یې لیکلی. ګور هیډ ماسټر زخه غلا وکه زنده باد، دا یې داسې په دغه بورډ باندې لیکلي دي. ګور مارکران دا یې را ایستلي دي، هغه سټیمپ دا پراته دي، المارۍ پر سر باندې هغه شیان پراته دي. هغه یې مه ګور په کاټن کې کار لرلی دي، څه راتس کړي دي. ښه ته دا بله کمره خلاصه کړئ. دا بله کمره دغه ده. زه د ځای تاریان یم، دا کلپان یې څه کړي دي، کلپان د مات کړل یو د وړل څه درته وکړو. دا ګور دا کمرې راغلي دي، دا پاپړان دا یې خوړلي دي په دا کمره کې. دا کمره کې خو دی تاوان نه دی رسولی، چارټونه هم دغه دي پراته دي، ښکاره دغه نه ښکاره کوي. کرسۍ هم سالمه ده، هلته یوه کرسۍ سیریلګې وه دغه یې کړی دی. اوس دا تاریان هم دا کلپان یې څه کړي. دا ګور هغه سټینډ دی، بیا پر دا سټینډ باندې ختلي دي او اوښتي دي، پر دا سټینډ باندې ختلي دي او اوښتي دي. درته وګورې باترومانو نلکې خو خلاصې دي، که ماتې کړي دي، ماتې خو به نه وي یا به خلاص خو نه وي. ته وګورې ګور پر دا سټینډ باندې وتلي دي. دا ګورنمنټ پرایمري سکول ساکزی دی په خانزۍ کې. انشاءالله انقریب په خانزۍ کې به د سکول دی واردات نه وي سوی، نو دا خو دی سوی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دې انسان شوی په خیر؟ ته ښه یې؟ په خیر یې؟ شکر ده الحمدلله. ته څنګه یې؟
شکر یاره تا ته به تکلیف درکړي یې څه تکلیف دی یار دا اسکول ما سهار نن خلاص کړي او اسکول چې ګیټ خلاص کړي کمرې خلاص شولې ښه هغه سټینډ پر هغه دیواله سره هغه ته راپروت دی اوهو بس ما سر خلاص سړی دا غلا سوي ده کمرې خلاصې سوي دي ښه ما خپله ویډیو جوړه کړه او خدای ته یې فیسبوک کې هم ورکړي اوهو دا جاله یې ګوره ماته کړې سروی کړې ده ښه دا تر هغه کوچني افغان دا تر هلک وي هغه هلک ښه ټیک تر وتی دي ښه اوهو ماته کړې پرې کړې ده دا جالۍ کمرې المارۍ شیان یې دلته څکړي وو دا کې موږ د دې کمرې دپاره د بلې کمرې دپاره پنکې راوړي کړي ښه تې وې اوهو دا کمرې پنکې چې دا یو کارټون دی دا د کرېشت وي پنکه یې وړي ده ښه او بل پنکه چې دا هغه یې نه ده وړي ښه هغه نه ده وړي زرین دغسې پراته دي اوهو هغه یې نه دي وړي په هغه کمره کې یو کولر دی هغه یې وړی دی دلته باران وګړي چې شیان یې ویشتي وی ښه د کوچنیانو لپاره اوهو هغه یې وړي دي په المارۍ کې دلته د کوچنیانو لپاره دا د کچي کلاس لپاره یې څه کتابونه پراته وو اوهو هغه یې وړي دي او ته راسه دا بلې کمرې ده هغه بلې کمره کې څه توړ هم کړی دي شیان یې سره خراب کړي دي نو دې کمره یې خلاصه کړې ده اوهو شو دې کې تاوان نه دی کړی افغان بیا د صفحه په پړانې خوړلي وو هغه یې چولې ودان خلاص کړي ما سړی خو دې چای کړي اوهو چای کې په کړکي وې چې رب دا خلاصې کړي او هغه یې سره کښته کړي پوره په تیار دغه راغلی دی هغه یې سره دا د مقصد دوې درې ورځې راغلی مقصد دوې درې ورځې پروګرام ښه دا ګول دا میز یې مات کړی دي ټیبل یې مات کړی دی دا میز په هغه کرسۍ ګول چې اوس چاکوګانو پرې کړي ده په لاسونو دغه کش کړي ده کرسۍ ده کړې ده اوهو دا ښه دا ټیبل یې مات کړی دی مخکې په اسکول زموږ دغه راکړل سامان اوهو موږ په کارټون کې اچولي دوه کارټونه ځایونه هم دا ښکاره ها دا دوه کارټونان یې دلته وړي دي کولران یې پرې ایښي دي دا دلته دغه کړی ښه هو پاکه د باترومانې کې دا سره باتروم هم زه در ښکاره کوم دا کولر یې موږ ګورو چې دوی اوس څوک پر استعمال کړی دي چې په استعمال کړی دا یې هم خراب کړی دي مات کړی دي دا سړی دا ګند یې کړی دی ښه د هغې باتروم د غیر اخیستکي ده دلته یې ایښکي ده ښه نلکه یې مات کړی دی اوهو دلته یې ایښکي ده ماته کړې ده دلته چې دی دغه باتروم کې لرګی بیا یخ دی اوهو دا د لرګی اوبه تویېږي بیا لرګی بیا کې یخ دی دغه یې کې کړی بل چې دی هغه بدلۍ راوباسو دا بدلۍ معنی هغه ماته کړی دی د دغه باتروم چې د دوی هغه یا دغې وه هغه ښه بدله یې دلته موږ پایپ ورکړی و اوهو واټر سپلای دپاره و ټینکۍ ته ډارې کې پروت ښه هغه پایپ یې هم واړوي هغه پایپ یې واړوي دا مو اوس نوی پایپ راوړی دا پایپ موږ دلته ورکړی پایپ یې وړی دی دغه یې مات کړی څه دی دا یې موږ ورکړی و سړی دا به دغه کړو بس دا واردات شوی دی چې 2 ورځې سوي دي 3 ورځې کې کړی دی په 1 ورځ یې کړی دی ښه دغه شوی دی څه میخونه مو دلته ټکولي دا جنډۍ مې پر درولي وه اوهو د سټیل هغه یې هم راکښلي وه په پلاس په دا یې راکښلي دلته په برنډه کې سر پراته وو هغه بیا سر ټول اوهو په هغه کمره کې پاپړه خوړلي وو پاپړ یې ول تاوان یې نه و رسولی ښه پاپړ دا خوړلي دا متا درک څه تکلیف دی یار ریپورټ دا جوړ شو د ایسي صاحب په نامه باندې ښه هغه مو ور واستولې اوهو دیو صاحب ته باندې ته دا د سره رابطه وکړه ورسره دغه یې سرشیر یې ښه سلک صاحب راغلی برته ولاړې بازار اوهو نو زه برته راځم همالته ته ورشه زه صحیح دی ټیک دی انشاءالله اذان اوس شي
دغه باترومان دي په باتروم کې به دغه دا نلکه یې ځینې ولګې ده لرګی کې ایښتی دي خو د اوبه غورځوي بس هغه له وجې یې لرګی کې بند کړی دی ټانکي کې پر پیچلګي ده دا ګور دغه موږ دلته واسپېشنو بیا مات شو دا موږ دلته بند کړی وو دا نلکې ګور دا د کچرایي هم کې کړي ده دا ګور دا نلکه یې هغه د کمرې هغه دلته راوړي دا بلې دغه دلته تاسې کړي دي دلته دا نلکه ثابته ده دا نه ده ماته کړې ما سړی دی نه اوبه یې ګاري کړي نه وي ټینکه یې خالي کړي نه وي دا بند نه وي هم کږه کړې ده ګور خوله یې ور ماته کړې ده زوته که دغه وګوره دا کلپان وګوره یو ځای به نه وي تس کړي دا کلپ یې دا دا جولای هم راماته کړي ده ګور هلته پر دا ځایګي باندې باقاعده پرته به وله دا ما خیال جولې په کړي دي بس یې ماته کړي ده دا یې هم سره خرابه کړي ده آیا دا ثابته ده ماته کړي نه ده ډبرې یې له ځایه ځینې ښورولګي ده دغه یې وه دا هلته هلکانو ایښکي وه مخه وتلګي او دوی دلته راوړي